واتقوا الله او یریږئ د الله نه واعلموا پوه شئ انکم الیه تحشرون بېشکه تاسو به دغه الله طرف ته جمع کولی شئ. د حج په اختتام باندې الله تعالی فرمایي چې تاسو د الله نه ویریږئ ځکه ډېر لوی عبادت تی ادا کو ډېر لوی اهمه فریضه دی ادا کړه اوس د الله نه ویریږه. د الله نه خو یره په هر وخت کې ده د حج نه مخکې هم د الله نه یره پکار ده د حج نه وروسته د حج په دوران کې هم د الله نه یره پکار ده او د حج نه وروسته هم د الله نه یره پکار ده خو د حج نه وروسته دا یره بیا ډېره ښه ولې ځکه چې دا اهمه فریضه ته ادا کړه او په دې کې الله جل شانه ستا ګناهونه ټول معاف کوي نو شیطان خو ډېر روان دی هغه بیا په زړه کې ډېرې وسوسې وراچي زړه کې ډېرې وسوسې اچي بس ته خو لاړې جنت ته ورسېدې بس اوس کوه چې څه دې خوښي الله بخلی نه چې حاجي شوې نو حاجي نوم به برقرار ساتي بیا ځکه موږ اکثر موږ خپل معاشره کې اورو که نه یاره پلانکې دکاندارو حاجي دی حاجي کړی بس توبې ته وباسه ولې هغه د حج سره بیا څه نارواګانې شروع کی د حج سره نارواګانې هغه دا شروع کی چې بیا کو هغه تجارت کی نو په تجارت کې بیا د 60 غاړې علالول کی کو دې په کلی کې اوسېږي د دنه بیا غټ روان نه پوله پټې دې پردې وخی پردې کندرین غړې جنگ جګړې کی حاجی صاحب شي بیا نو شیطان په خبره به دوکه کېږي نه الله تعالی چې د الله نه به یریږي د حج ادا کول نه وروستو د حج نه وروستو پرهیز پکار دی چې پرهیز نه نو بیا هلکه پلان کې بس حاجي صاحب نه د خدای پاک الله د حفاظت کوي د حاجي صاحب نه نو ځکه چې بیا معاشره کې اوس مونږ اورم ډېر غلط اثرات د هغې بیا خورېږي نو بیا الله تعالی وي چې حج دې وکړو نو د هغې نه وروسته بیا خپل ځان ساته د الله نه یریږه ګناهونه پرېږده بیا کو بیا ته دکاندار کو په هر معاشره کې په هر میدان کې نو الله نه بیا یریږه. د ترکی یو عالم دی مولا جامی رحمت الله علیه دغه یو مرید او شاګرد هغه وی چې زه کله حج لاړم نو دغه په کراماتو کې دا دی چې دغه په سر به یو د نور شغله ګرځېده داسې د الله یو ولی چې ظاهرېده به چې د په سر باندې د نور یو رڼا ده وی چې کله زه حج لاړم واپس شوم نو هغه په کار خدا و چې د حج سره هغه رڼا نورم تیزه شوې وي هغه ختمه شوه نو دی وی چې زه د خپل استاد جامی رحمت الله علیه له ورغلم او ما ورته د دې قصه بیان کړه نو هغه وی چې د حج نه مخکې ستا کې عاجزي وه انکساري وه ته پرهیزګاره وي او چې کله د حج وکړو عاجز شوې نو بیا د پکې تکبر او لوی پیدا شو نو الله تعالی د هغه کرامت هغه د نه واغستو نو د دې وجې نه د حج نه وروستو هر یو نیک عمل نه وروستو پرهیز پکاري که ته وخت ولګې د الله په لار کې تبلیغ کې نو بیا چې راشي نو بیا لالچونه او د دنیا لانجې کونجې پرېږده بیا خالص په الله باندې توکل کوه ځکه معاشره کې چې ته د سره د څلورو میاشتو ځان بدنام کې نو عامه مرغۍ چې الوزي هغې ته هېڅوک هم نه وایي چې مرغۍ والوته او چې کله باز الوزي نو هر سړی ورته ګوته نیسي چې باز والوتو نو چې ته په خپله څلورو میاشتو والی دین د خدای راته نصیب کړی دی او حج درته الله نصیب کړی دی نو چې ته معاشره کې بیا خراب کار کې نو خلک بیا تا ته ګوري او ستا د وجې نه بیا د دین کې رکاوټ پیدا کېږي که ته عالمي سره د علم بیا ناروا کار کې نو ظاهره خبره خلک یاره پلان کې په خپله قاري دی حافظ دی هغه په خپله دا چل کی نو دا یو ډېر غټ رکاوټ دی د هر یو نیک عمل نه وروستو الله تعالی فرمایي چې بس د الله نه ير اختیار کوي واتقوا الله ويرګي د الله نه واعلموا پوه شئ انکم بشک تاسو الیه دغه الله طرف ته تحشر